السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو دا لږ شانته ویډیو ګورئ د دې باره کې د بیا باس کوم. تاسو دا ویډیو وکړه. نن سبا په پاکستان خیبر پښتونخوا کې سوات او بونیر کې او په باجوړ کې او په پیر بابا کې خلک د ملبې لاندې راغلي دي. د باراني اوبو د لاسه سیلابونه جوړ شوي دي او هغه راغلي په کورونو باندې د خلکو مال تباه کړو. خلک یې ویوړو، کورونه پرې راپرېوتو، څوک ژوندي دي څوک پکې مړه دي او خلکو له شرم نه ورځي او په لرګو باندې لرګي راوباسي، د سیلابونو نه سلنډر راوباسي. کم شی ده چې دوی راوایسته او دوی کور ته ویوړو او بس لوټ مار دپاره راوتي دي او په لرګو باندې شر شدت جنګ جګړې یو بل ګریوانونو ته لاس اچوي. نو چې څوک ما دا ویډیو ګوري نو دا ویډیو دې پوره وګوري او دا د غلو دپاره دا غړاکوانو دپاره دا ویډیو ده چې دی جوړوم. تاسو د غلا دا کارونه پرېږدئ. تاسو چې کوم چې غمځپلي خلک دي د هغو مړي شوي دي، د هغو باندې کورونه راپرېوتي دي او څوک پکې راپیدا شوي دي، څوک پکې راپیدا شوي هم نه دي او 300 او 400 د یو کور پکې شپږ او 13 او 19 او شپږ او 9 کسان پکې مړه دي او د هغو کورونه تباه شوي دي او تاسو د هغو مدد نه کوئ او د مدد نه علاوه تاسو د هغو سامانونه تاسو ټول لوټ کړو، د هغو لرګي تاسو ویوړو، د هغو سلنډر تاسو ویوړې، د هغو چې کومه پیسې تاسو ته ملاویږي یا سونه تاسو ته ملاویږي نو هغه تاسو کورونه ځغلوئ او پټوئ. د دې مال تپوس تاسو نه کېږي. تاسو که هغوی نه هغو په خپل دغه کې مصروفه دي، د هغو په خپلو مړو راپیدولو کې په جنازو کې مصروفه دي. نو تاسو له پکار کې دا تاسو د هغو مدد وکړئ. تاسو ایله بیله د هغو مال لوټ کوئ، خدای به همداسې غر کړي، خدای به همداسې تباه او برباد کړي. نن خو دا په دوی راغلی دی، سبا به الله پاک په تاسو راولي. تاسو چې پردی مال لوټ کوئ د دې به تاسو الله جواب ورکوئ. تاسو به مرئ نه، تاسو به د الله مخې له نه ورځئ چې الله پاک تاسو نه تپوس وکړي چې ما په دې باندې دا عذاب راوستی او دا پت ما په دوی باندې راوستی او تاسو ایله بیله چې کوم د دې مال لوټ کوو، د دې مال ته غلوئ. تاسو به هلته څه وایئ؟ تاسو به څه سوال جواب وي؟ خو تاسو مهرباني وکړئ او د کوم خلکو د سوات او بونیر او د باجوړ خلک دي چې کوم سړی ستاسو امداد نه کوي، غلا کوي، ډاکه کوي، لرګي وړي او یا پټوان باسي، نو هغه د سر له د شی راپرېږدئ چې د مازغې برته راوباسئ. ځکه چې دا د ویډیوګانو د جوړولو او د غلا او د دې اخوا دېخوا کارونو وخت نه دی. دا د یو بل ته لاس د چتېدو وخت دی، د یو بل ته خلک امداد وکړي، د یو بل ته خلک مدد وکړي. د دې دغه لپاره نه دي چې بس ته پردی شی پټ کړه بس کور ته ویسه او ته ښه سړی شوې. ته ښه سړی به دې کې شوې چې ته ورشې د بل مسلمان ته ته ودرېږې ته د هغه مدد وکړې. دا د دې اخوا دېخوا کارونه نه دي. جزاک الله خیر. ما دې دا پورې مخکې ویډیو چې څوک ما دا ویډیو مخکې ګوري ما دقه وسو او بس ما خو دا د واده چې کوم مسلمانان مړه دي هغه دې الله پاک جنت فردوس نصیب کړي او الله پاک دې د هغو ګناهونه معاف کړي او کوم چې ژوندي دي یو پاتې شوی دی، دوه پاتې شوي دي په کور کې یا 15 پاتې شوي دي هغو له الله پاک د صبر ورکړي. جزاک الله خیر.